بسم الله الرحمن الرحیم. غیور جان تاسو ته مخاطب یم. په دې نننۍ ویډیو کې د راجا پرویز اشرف د استعفاګانو نه د انکار په باره کې او د پی ټی آی د استعفاګانو په باره کې دا نننۍ ویډیو کو. راجا پرویز اشرف ولې انکار وکړو او هغوی د دې استعفاګانو نه ولې انکار وکړو؟ پیل خو یې پخپله ویلې چېرې اسمبلۍ ته دې راشي او دوی به مونږ ته ووایي او فردن به زه د دوی نه تپوسونه وکړم او هغې نه پس به بیا مونږ د دې استعفاګانې منظور کړو. نن هغې نه ولې انکار وکړو؟ په اصل کې د پاکستان صورتحال دې نهج ته ورسېدو او دې ځای ته ورسېدو چې هغه ځای کې اوس د الیکشن په باره کې دوی ته اوس لکه خدشات دي داسې چې په الیکشن باندې کومه خرچه راځي هغې پیسې دوی سره اوس نه برابرېږي، ځکه چې ورځ تر ورځه زمونږ هغه ریزروس چې کوم دي هغه راپریوځي. پرون چې کوم اعداد و شمار راغلي دي نو 5.1 ارب ډالر زما خیال دی زمونږ سره په خزانه کې پاتې شو. نو دا ورځ ته ورځه په دې کې کمی راځي، ورځ ته ورځه دا زمونږ نه لاس نه وځي. نو په دې وجه باندې د دې سره اوس دا خدشات دي چې که مونږ دا 121 یا 122 یا 123 استعفاګانې منظور کړو، اوس خو پکې څه کمی هم راغلی دی ځکه چې مخکې نه دوی یو 8 سیټونه د خپل چایس په مطابق باندې راغونډ کړي. نو که هغه وخت کې استعفاګانې ټیک وي او هغه وخت کې استعفاګانې منظورول چې هغه ټیک وو، نو اوس پسې چل دی او که نه اوس چې منظورولو کې مسله ده نو بیا هغې ولې منظورولې؟ دې نه د دې د منافقت پته لګي چې یاره په دې په زړه کې غلا شته. افسوس په دې نه راځي چې د پی ډي ایم حکومت داسې ولې کوي، افسوس د راجا پرویز اشرف او د ده پارټۍ په هغه صورت باندې راځي چې یاره دا یو جمهوري پارټي وه، دوی به د آئین د پاسدارۍ خبره کوله. ما ابل ورځ په 27 دسمبر باندې چې د بېنظیري په خراج تحسین باندې کومه ویډیو کړې وه په هغې کې ما هم دقه عرض تاسو ته کړی چې دا کسان چې کوم دا به مونږ ته د آئین درس پې راکولو. دوی به چې کله هم څه خبره کوله نو د آئین متصادم بعض خبرې به چې کله مونږ ته کولې نو یاره دې سره مونږ مرسته نه کوو، دې سره مونږ سپورټ نه کوو. چې کله به د دستور خبره رالاله نه دې کسان به د هغې په دفاع کې ودرېدل، کله به چې د جمهوریت خبره رالاله اوسه پورې د دوی آواز او نعره دقه وه چې سب سے بڑا انتقام سب سے اچھا انتقام جمهوریت ہے. نو هغه جمهوریت پته نه لګي چې چېرته لاړو، پته نه لګي چې دین هغه آئین چېرته ورک شو. اوس چې څونه آئین شکني کېږي، څونه چې د آئین نه متصادم خبرې وي، څونه چې د دستور نه بار خبرې وي، هغه اکثر له په پیپلز پارټۍ کې اوس راللې. ځکه چې مصطفی نواز کوکرنجي صرف او صرف استعفا په دې وجه باندې واغستل شوه چې هغه د اسټبلیشمنټ خلاف دا خبره ولې وکړله. دا اوس څه خبره ده چې په دې باندې تاسو هغه د خپلې پارټۍ نه وویستلو او سینیټرشپ دې متې واغستلو. یو دویم په کوم ځای کې چې د اعظم سواتی گرفتاری یا کلم د هغه داسې څه کیسز راځي نو په لاړکانه کې، په سکر کې، په حیدرآباد کې، په دغه ځایونو کې اکثر له کیسونه کېږي. اوس د دې پی ټي آی والا د بعضې کسانو چې کوم د گرفتارۍ خبرې روانې وي نو وی په هغې کې هم دقه خبره وه چې د سند جیل ته به بوځو، ځکه چې دغه سره جیل شته دی نه د پی ډي ایم د حکومت سره دلته په اسلام آباد کې جیل نشته. نو په دغې وجه باندې هغوی د سند طرف ته به زیات تشکیل ورکولو. نو نن د دې حکومت هغه مرحله دې حد ته راورسېده چې الیکشن نشي کولی او دا خو یې لا څه کوي چې په اسلام آباد کې د میر الیکشن هغه هم کینسل شو. هغه هم د الیکشن کمیشن ته دوی درخواست وکړو چې یاره مونږ یې لا فلحال نشو کولی. د هغې بنیادي وجه څه وه؟ دا د مسلم لیگ نون په وینا باندې شوی و چې یاره دې ځای کې مونږ د هغه یونین کونسلو کې د الیکشن وشي او بیا پکې میر و. د دې نه مخکې میر چې کوم و د اسلام آباد د عمران خان په وخت کې هم د مسلم لیگ نون والا و. دې حد ته خبره راورسېدله چې د مسلم لیگ نون والا په 101 یونین کونسلو کې صرف او صرف 21 کسانو، په 101 یونین کونسلو کې صرف 21 کسانو د مسلم لیگ نون د ټیکټ لپاره اپلای کړی ده، باقي دا ټول خالی و، دې کې چا هم اپلای نه وه کړی. نو په دقې وجه باندې هغوی نن هغه الیکشن هم کینسل کو. دې کې د هغوی میر پاتې شوی دی. پکار دا وه چې په دې کې خو د دې سره مکمل ټول 101 یونین کونسل ډکې وي، خو
دې حد ته خبره رسېدله چې دوی سره اوس د یونین کونسل په سطح باندې کسان نشته. او ما پرون هم تاسو ته په ویډیو کې دقه عرض کړو د شهباز شریف صاحب په هغه دغه باندې ما په ویډیو چې کومه کړې وه په هغې کې ما دقه عرض کړو چې دوی د الیکشن نه تېښته هم په دقې وجه ده چې دوی عوامو ته څه بهبود ورنکړو، دوی هغې ته څه فایده ورنه کړله. نو په دقې وجه باندې نن د دوی نه وار پار خطا دی چې اوس به مونږ د عوامو مخامختیا څنګه کوو. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.